د افغانستان په کونړ ښار کې چې زلزلې کومه تباهي کړې ده چې تاسو وورئ یقینا حیران بشئ. او بل په دغه علاقه کې کونړ شو، ننګرهار شو، په دې کې زلزله څومره شدت سره راغلې وه او څومره وخت دپاره وه، نو چې هم تاسو وورئ حیران بشئ. الله پاک دې زموږ مل شي، الله پاک دې د هر پښتون، الله پاک دې د هر مسلمان مل شي. الله پاک دې مخکې مزید زمونږه داسې مشکلاتو سره نه مخ کوي. الله پاک دې مخکې مزید داسې مشکلاتو نه مونږ وساتي، داسې غټ غټ امتحانانو ته دې مونږ الله پاک وساتي. خو چې په کونړ او په ننګرهار کې چې کومه زلزله راغلې ده، په هغې کې د شهیدانو تعداد 800 نه هم زیات شوی دی. 800 نه زیات خلک په دې کې شهیدان شوي دي. تصویران تاسو له لږ ډېر ښکاري هم، او دې نه علاوه 3000 نه زیات خلک چې کوم دي هغه زخمیان دي. ورسله اوس هم کدایان روان دي، خلک په ملبو کې ګیر دي چې هغې نه لا څه شهیدان لا په ملبو کې دننه پراته دي چې خلک لګیا دي او هغه روباسي جي. نو ډېره یو افسوسناکه واقعه شوې ده، ډیره یو د غم ډکه واقعه ده، د الله پاک د طرف نه ده. په دې باندې هم شکر ادا کول پکار دی. یا الله دین را باندې مزید نه سخته، یا الله دین مزید غمونه را لمخه یو نور مو مرشي، بس نور مو د داسې غمونو نه اوساتي. نو ځان لا سپیشل دعا کوي، استغفار ډیر زیات کوي. په کونړ کې چې کومه تباهي شوې ده، نو د کونړ یو مرګري را میسج وکړ، چونکه مونږ خو پیج چلو نو اکثر مرګري بیا مونږ د اپډیټ نه خبره یو. نو د کونړ نه چې کوم اپډیټ راغله دی هغه وایي چې 20 منټه کم 12 نوالی 15 بجو پورې 15 زلزلې راغلي دي. د 20 منټه کم 12 بجو نوالی 15 پورې سحر 15 زلزلې راغلي، لکه 15 پورې زلزلې په وقفه راغلي دي. او دې چې څومره نقصان کړی دی، نو د هغې څه تصویران تاسو سره د ویډیو کې ما لګولي هم دي. نو یقینا افسوسناکه واقعه ده، یقینا چې ډېره غټه واقعه ده. خو دې ځای کې نن د افغانستان او د UAE په دوبۍ کې میچ هم دی چې د هغې دپاره د افغانستان او د دوبۍ میوچول یو دا مشوره وکړه چې د دې میچ نه څومره هم پیسې مونږ له راجمع کېږي، هغه مونږ د افغانستان دغه د کونړ او د ننګرهار خلکو له دغه زلزله زدګانو له مونږه ډونیټ کوو. جی یو خو ګوره جاني نقصان وشي، یو مالی نقصان وشي. مالی نقصان باندې انسان خفه وي، خو مالی نقصان بیرته راګرځي. خو جاني نقصان چې کم دی هغه بیرته نه راګرځي. یو انسان وفات شو بس هغه لاړو ختم شو. یو انسان مونږ نه جدا شو بس دغه جدای به مونږ ټول عمر جړی. یو انسان زمون خوږ انسان دی، مور دی، پلار دی، رور دی، تر دی، تربور دی، ماما دی. نو دا چې کله مونږ نه جدا شي وفات شي، نو د ده جدای مونږ بیا ټول عمر خفه کوي. کله هم داسې مقرر شي نو مونږ هغه میس کوو. او چې کله جاني نقصان وشي، مالی نقصان وشي، سوري مالی نقصان، نو مالی نقصان د چا کور را پرېوته نو هغه له به ډونیشن وشي یا د هغه وس وي، الله پاک وس ورکړي بل د هغې نه ښکلی کور به جوړ کړي. خو چې کم جاني نقصان وشي هغه بیرته نه راګرځي. نو الله پاک ته مزید مونږ د جاني نقصاناتو نه او د مالی نقصاناتو نه مزید وساتي. مالی نقصان بیرته راګرځي. لکه په بونیر کې چې کم سیلاب راغو، ایله د دنیا ډونیشن وشوي، کورونه به له هم جوړ کړل شي، څه به پخپله جوړ کړي، څه به سله به حکومت جوړ کړي، څه به یو بل جوړ کړي. لکه د هغې چې کوم هغه مالی نقصان شوی هغه به بیرته راوګرځي، خو جاني نقصان بیرته نه راګرځي. نو الله پاک ته اوس د افغانستان په دغه خلکو باندې رحم وکړي. الله پاک ته مزید د مشکلاتو نه دغه پښتانه او مونږ د پاکستان پښتانه او مونږ مسلمانان ټول مزید د مشکلاتو نه دی الله پاک وساتي. نو سپیشل دعا کوي جی حالات دغه رنګي دي. ګوره ریسکیو کې مو یو مرګره د ناغوي چوس چې کم ځای کې باران لګوشي بس شرط ناشرط کور راغورځي، چېرته سیلاب راغلی وي. لکه اوس وایي د باران غوښتلو دپاره هم سوال نشو کولی چې الله ګرمي ده لږ باران وکړي. لکه هغه باران د خدای پاک رحمت ته د ځمکې آبادي ده، خو هغه اوس انسانان داسې یا په څه وجه باندې کلایمیټ چینج شو یا څه وجه هم ده، خو هغې نه افت جوړ شي، هغې نه عذاب جوړ شي، هغې کې انسانانو جاني و مالی نقصان وشي. نو باران سیلاب خو پرېږده، اوس زلزله هم د الله پاک د طرف نه ده. بس یا الله ته رانه راضي شي، مونږ راضي یو، خو یا الله ته رانه راضي شي. مزید مو د غټو غټو امتحاناتو نه وساتي، مزید یا الله په مونږ باندې ورحمېږي.